ګرانو کتونکو دا زموږ خوش قسمتي ده چې دلته میلمانه راځي او هغه میلمانه راځي چې هغه ډېر زیات ګټوري او هغه میلمانه راځي چې د دې خلکو د دې ولس د دې خاورې او زموږ د وړو د لویو د زنانو د نارینهو د ټولو د هغوی د ښېګړې دپاره کار کوي. نن زموږ خوش قسمتي ده چې موږ سره په سټوډیو کې موجود دی چې هغوی تعلق چې دی نو میډیکل ساینس سره دی، یعنی ډاکټر دی او بیا په ډاکټرۍ کې پلاسټک سرجن دی. نو موږ ډېر د خوشحالۍ او ډېر موږ د هغوی شکریه ادا کوو چې موږ سره په سټوډیو کې نن موجود دی ډاکټر تحمید الله، پلاسټک سرجن، حیات آباد میډیکل کمپلیکس پېښور. او که دا پوره دغه تاسو وایي چې یاره په کوم نو اسوسیټ پروفیسر دی چې پروفیسر په ذات خود یو ډېر لوی نوم دی ځکه چې د استاد مقام دی. ډاکټر صاحب ډېره مننه، موږ ډېر ستاسو شکریه ادا کوو. او ستاسو چې کومه شعبه ده یعنی پلاسټک سرجري، نو زمونږ خو ډېر زیات په سوسایټۍ کې ضرورت دی ماشومانو ته لویو ته، په دې به خبرې اترې کوو. خو که تاسو یو لنډ غونته کجاج واخلو چې ستاسو سبق او بیا دې میدان ته د پلاسټک سرجري میدان ته ګینې ډاکټران خو مختلفې شعبې دي که نه، نو دا په کوم خیال باندې تاسو دا خپل دا فیلډ چې دا سلیکټ کړو؟ ګلزار صاحب تعارف زما دا دی چې نوم خو مې تاسو ته معلوم دی، تحمید الله یم د بیرو کندي 400 کې یو وړوکې غوندې کلی دی، بیرو کندي باندې مشهور دی. د هغې سبق مې چې دی نو تر 10م جماعته پورې په ګورنمنټ های سکول نمبر 1 پېښور ښار چې کوم سکول دی هغه ځای نه مې میټریک پاس کړی و، ایډورډز کالج نه مې اف ایس سی کړې وه، او بیا هغې نه پس خیبر میډیکل کالج نه ایم بی بی ایس، او بیا د سی پی ایس پی نه اف سی پی ایس، او بیا کرینیو فیشل کې چې کوم زما فیلوشپ دی نو هغه مې د ان واي یو د نیویارک یونیورسټي میډیکل سینټر نیویارک نه کړې وه، سکالرشپ راته میلو شوی نو په هغې باندې تللی. صحیح، دا هم د خوشحالۍ خبره ده، د فخر خبره دی. ټیک شو. او نه دویمه خبره ډاکټر صاحب زما دا سوال و چې د دې شعبې تاسو چې کوم خپل فیلډ دی که نه انتخاب ولې دی نو دا لږه غوندې انوویټیو شانتې سپیشلټي ده چې په دې کې لږه تاسو جدت راوستی شئ. نور که تاسو وګورئ نو عام طور باندې علاج او بیا اپریشنونه د هغې هم یو طریقې او هغې باندې کیږي، خو دې کې هر مریض چې دی د بل مریض نه جدا دی، مختلف دی. د هر مریض د مخ فیچرز چې کوم دي د بل مریض نه جدا دي، نو هر مریض دپاره به تاسو خپل پلانینګ کوئ او خپل طریقې سره به د هغه اپریشن کیږي، نو دې کې دغه جدت پکې و، نو ځکه دې طرف ته زه رالم. ښه جي، نو بیا پلاسټک سرجري کې لکه د عام ولس دپاره په دې کې کمې شعبې یا کم مریضان راځي یا کم اړخه راځي؟ پلاسټک سرجري چې د نن هغې بنیادي طور باندې 15 شعبې دي. لومبۍ شعبه چې دی هغه د هغه مریضانو دپاره د چې کوم مریضان په اور باندې وسوځي، په بجلۍ باندې وسوځي، تیزابو باندې وسوځي، دغه مریضان چې دی پلاسټک سرجري ته راځي. دویمه شعبه چې دی هغه پیدایشي نقایص چې کوم دي، چې کوم ماشومان د هغې سره پیدا شي، شونډې کټ وي، تالوي کټ وي، هغه مریضان راځي. درېیمه چې دی نو هغه هیډ اینډ نیک کینسر چې کوم مریضان دي، هغه چونکې په دې علاقه کې ډېر زیات کامن دی، دلته نسوار ډېر یو کامن شی دی، نو دې وجه باندې د دغه بیمارو امکانات زیات دي. او بل د لاسونو علاج چې کوم دی، د لاس که زخمی شي، د دې د پټو د دې د رګونو علاج چې دی هغه په پلاسټک سرجري کې کیږي. او اخري شعبه چې کومه ده هغه مشهوره زیاته ده، خو لکه د هغې مریضان عام طور باندې زموږ په علاقو کې کم وي، او هغه د اسټیټک سرجري یا کاسمیټک سرجري، نو دغه 15مه شعبه خلک چې ځان ښکلي کوي، ځان چې خلک ښکلي کوي. ښه، نو ډاکټر صاحب که تاسو موږ ته لږ شانتې دا ووایئ، تاسو د برنز اولنۍ دغه وکړه چې د سوځېدو چې کومه سرجري ده، سوځېدو کې زیاتره په دې دغه کې ځکه چې په ټول پاکستان کې د تیزاب او سوځېدل هم زیات دي، دغه هم دی، په پښتونخوا کې د څه سوځېدل زیات دي؟ دلته چې دی نو عام طور باندې کور کې چې کوم ډومestic برنز دي، په کور کې چې کوم خلک وسوځي د هغې ډېر زیات مریضان دي، انسیډنس ډېر زیات دی، سیوا دی، لکه باورچی خانه کې بالکل. په کچن کې چې کوم خلک سوځي نو کچن کې زیات تر زنانۍ یا ماشومان وي، نو د هغې لکه چې کم خلک مونږ یادو ډومestic برنز کې هغې کې 80% یا زنانۍ یا ماشوماني. د هغې وجه همدغه ده چې لکه زموږ زنانه چې کله په کچن کې کار کوي نو یو لوی څادرې په سر کړي، لوپټۍ په سر کړي وي، او هغه چې وړوکې غوندې کچن وي هغې کې چې لږ معمولي غوندې حرکت وکړي، د لوپټې یا د کمیس یو پیس کې چې اور والي، نن سبا خو جامې هم داسې دي چې زر اور الي،
نو بیا کور کې عام طور باندې یوازې سهار ټایم کې نو دغه داسې حادثات چې وشي نو ایون د هیلپ دپاره د مدد دپاره مو سره څه ضروري او ماشومانو څه دغه یې لکه زه ماشومان چې دی هغې دپاره خو پوره پابندي پکار ده چې کچن ته به نه راځي او کچن کې پکار دا چې مونږ اخلي پخلی لږ غوندې پاس کوو په ځمکه باندې چې دی هغې کې د حادثاتو امکان زیات دي چې لږ لږ اوچت ځای مونږ جوړو د پریشر کوکر استعمال چې کوم دی هغه د ډېرو حادثاتو باعث دی او هغې کې لومبۍ وجه دا ده چې کم غیر معیاري پریشر کوکرز مارکیټ کې اویلیبل دي دا موږ له پکار دي چې هغه استعمال کې هم نه راولو او حکومت له پکار دي چې په داسې غیر معیاري څیزونو باندې پابندي ولګي ځکه چې دا د خلکو د ژوند سره لوبې کول دي نو د دغې نه او چې څوک پریشر کوکر استعمالي چې د هغې په استعمال باندې ځان پوهېږي ماشومانو ډاکټر صاحب تاسو دا خبره وکړل د ماشومانو نو یو خو د اور سوځېدل دي که نه خو بل دا دی چې ګرمې اوبه یا ګرم چای بالکل یا د نور د خوراک څیزونه چې کوم دا ډومبې ماشوم چې تاسو ته کوم په سکرین باندې ښکاري دا ما پرون کتلی دی دی چې دی نو په ګرمو اوبو باندې سوځېدلی دی او بیا فورن پلار مور نه هسپتال ته بوتلی دی او نه چې ته ډاکټر ته ښولی دی خو ډومبې کار دا کړی دی چې دا بوتلې د سپری دپاره دې باندې سپری کړی ګټه یا تاوان دی دې تاوان دا دی د ګټې خو ماته پته نشته تاوان دا دی چې کله دا مریض بیا هسپتال ته راشي ډاکټر ته راشي نو ډاکټر دپاره د دې اسسمنټ کول ګران شي چې آیا دا سپرفیشل بنز دی که نه دا ډیپ بنز دی آیا دا به اپریشن غواړي که د اپریشن نه بغیر به ښه کېږي ځکه چې په دې بنز کې بیا د دې خپل ډیپت دی چې دا څونه ډیپت پورې سوځېدلی دی که دا سپرفیشیل بنز دی نو دا 2 هفتو کې ټیک شي څونه جوور دی نو که دا سپرفیشیل وي سپرفیشیل ترجمه اوس ګلزار صاحب براته وکړي او چې لکه ډېر سرسري سوځېدلی دی که سرسري سوځېدلی دی نو هغې خو که د هغې علاج وشي نو په 2 هفتو کې ټیک شي خو که دا جوور دی نو د دې باندې به د بل ځای نه سرمن لګول غواړي نن دا سپری چې تاسو وایي نو دا جي د حکومت د طرفه یا د هغه دا لکه دا زما خیال خلکو شروع کړې ده د خلکو سره د ښېګړې په طور باندې چېرې دا سره موږ ښېګړه کوو اجازه دی چې سرکاري توګه یا په میډیکل چې کوم هغه دی زموږ زما په خیال داسې خو بس نه ځکه چې دا خو خلک په خپل ذاتي حیثیت کې د خلکو سره د هیلپ دپاره کوي خو زما په خیال دغه هیلپ نه دی ځکه چې دی کې بیا د هغه په علاج کې مخکې نور پرابلمز جوړېدی شي نو په کار نه دی چې خلک معلومات وشي ځکه چې هغې باندې روزې تېرې شي نو هغې کې د انفیکشن امکانات زیات شي او چې انفیکشن پکې وشي نو هغه سپرفیشیل بنز په ډیپ بنز کې بدل شي ډاکټر صاحب تاسو یو بله خبره وکړه چې دې کې د زیاتره یو قسم چې کوم دی سرجري کې هغه دغه هم دی چې پیدایشي نقص په ماشومانو کې یا څه ته چې موږ اکثر اسانو الفاظو کې چې کومې برت ما کې یا بعض خلکو صرف داغي د بعضو خلکو باقاعده نور داغونه یا ورسره څه ایکسټرا غوښه یا داسې یا شونډه کټ وي یا تالو کټ وي دغه زموږ په علاقه کې خو په ټوله دنیا کې چې 900 ماشومان 1400 ماشومان پیدا شي نو پای کې یو ماشوم داسې چې دغه شونډه کټ وي یا تالو کټ وي او د بدقسمتۍ نه زموږ په علاقو کې چې کم د ریشو ده نو هغه 900 ماشومان دي په 900 ماشومانو کې یو ماشوم پاکستان جی که نه د خیبر پختونخوا دا د پاکستان پاکستان چې 900 ماشومان پیدا شي نو هغې کې یو ماشوم چې دی د هغه شونډه کټ وي یا تالو کټي د دې چې کوم عام وجوهات دي نو هغه د مور په حمل دوران کې سموکینګ کول یا دغه شانتې نور د نشه استعمال چې دی خو دلته خو داسې څه خبرې نشته خو دلته چې کوم اهم وجه ده هغه دا دی چې کزن میریجز لکه د ماما لور سره د تره لور سره او په خپلو خپلوانو کې لکه د هغې پلار مور هم خپلو کې رشته داري د هغې نیا نیکه هم په خپلو کې رشته داري او بیا دغه رشتې در رشتې چې کېږي نو پای کې د دې پیدایشي نقایصو امکانات زیات شي لکه په سکرین باندې تاسو ته ښکاري دا یو ماشوم دی چې دا بایلیټرل کلیف لپ سره دواړو طرف نه شونډه کټ ده دغه شانتې تعلوم کټ دی او د دې د علاج بهتر صورتحال دی چې دا ماشوم د پیدایش نه فوراً پس یو پلاستیک سرجن ته تاسو وښایئ ځکه چې د دې ماشوم ته په خوراک څښاک کې هم ډېر پرابلم وي پته به څنګه لګېږي چیرې دا ماشوم یو خو شونډه خو پته لګي تعلق پته خو ډېره ګرانېږي نو هغې دپاره دا دی که هغه هم پته ولګېږي موږ سره خو چې عام طور باندې راشي نو تشخیص په خپل هغې کړي چیرې د دا ماشوم له موږه پی ورکول او پی په پوزه رالل دا یو علامت دی که دا علامت دی او میندې ډېرې زیاتې هوښیاري چې کم ډاکټر
مور خبرې ته غوږ نیږدي هغه چرم د هغه صحیح تشخیص نشي کولی لکه د مور نه بیان ټول وخت هغه سره تیر کوي هیستري چې کومه ده یا د ماشوم چې کم کیفیت دی د مرض هغه نه مور نه زیات څوک خبر نی او تاسو وایي ډاکټر صاحب چې لکه د دې غټ وجه چې کوم دا هغه مسلسل په خاندان کې دننه ودونه چې کم دي مسلسل مور پلارې کړي نو بیا بچول نه دي پکار چې هغه ځای کې ودونه وکړي او دا خو موږ چې د اسلامیک پوینټ اف ویو نه هم ثابتولی شو د حدیث په رڼا کې هم ثابتولی بهرحال ها ډاکټر صاحب یو بل خبر ده چې یو خدا دې چې لکه تاسو اپریشن وکړئ یا دا چې کم قدرتي څه نقص یا هغه ټیک شي خو دا زمونږ په ټوله صوبه کې خو د سوځېدلو دپاره څه د هسپتال یا څه واټ خو نشته که شته تر اوسه پورې خو داسې و چې لکه کم جرنل سرجیکل واډز به نو د سوځېدلي مریضان به هلته رالل داخل به شو هغوی به بیا پلاسټیک سرجنس ته ووایي هغوی به لاړل او هیلپ به یې ورسره وکړو هغوی اپریشن به یې وشو اوس چې دی نو په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې برن اینډ ټراما سینټر چې د ډېرې مودې نه په کار روانو خو لا سر ته نو رسېدلې اوس چې دی نو یو ایس ایډ والا خپل دغه کې واغشته او انشاءالله چې د مارچ 2018 پورې به دا کار شروع کی مطلب د میاشتو خبره پاتې شوه او د دې عمارت تیار دی د دې لپاره چې کم ماشینان دي یا اکوپمنټس دي هغه هم راغلي دي او په هغې کې اوس ماهرین خو الریډي شکر شته دی څه جي ماهرین خو شته ماهرین شته زمونږ چې دی نو لکه دا چې کم پلاسټیک ډاکټران خو شته خو یونټ نشته او پخوا چې دی نو پلاسټیک سرجري یونټ صرف په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې و دې یونټ نه چې کم الکانو ټریننګ وکړو هغې اوس ګوره په سوات کې هم چې کوم سیدو میډیکل کالج دی هلته پلاسټیک سرجن شته په گجو خان میډیکل کالج کې پلاسټیک سرجن شته په بنو میډیکل کالج کې پلاسټیک سرجن شته په نوخار کې شته په لیډي ریډینګ کې شته په خیبر ټیچینګ هسپتال کې شته نو شکر دی چې دې یونټ دومره کار وکړو چې دومره سټوډنټس خپل سبقونه پوره کړو چې هغه اوس ټیچینګ کوي او دغه ځایونو کې ایز ا پلاسټیک سرجنز کار کوي سبجیکټ چې دی مخکې روان شي ډاکټر صاحب تاسو یو بل هغه کړی چې د سر او د مرۍ کینسر چې کوم دی هغه هم یو د پلاسټیک سرجري یوه شعبه چې دی هغه شعبه چې دی د دې مریضان ډېر دي د هغې وجوهات ډېر دي څه وجه ده د دې مریضان هم ډېر دي او علاج هم ډېر زیات ګران دی او علاج یې داسې ډېر ښه علاج هم نشته صحیح او د هغې چې کوم عام وجه ده زموږ په علاقو کې هغه د نسوارو د سګرټو استعمال ځکه چې په کراچۍ کې یا په سند کې چې کوم د دې وجه ده نو هغه پان یا ګټکا ده په پنجاب کې چې کوم وجه ده هغه دغه پان دی په سند کې ګټکا ده او زموږ بیړي او دغه شانتي چې کوم نور د نشي څیزونه دي خو په خیبر پښتونخوا کې چې دی انسوار دي دلته داسې هم خلک شته چې هغوی کله د شپې سملي نسوار په شونډه کې کیدي او په هغې کې ویده شي تاسو سوچ وکړئ چې مطلب که دا خدا نه خاص د هغې نه بغیر خوب نه ورځي خو هغه چې دی د ډېر لوی نقصان باعث دی ځکه چې دې سره کینسر کیږي او د هغه کینسر اول خو معلومېدل ګراني چې کله معلوم شي بیا په حکیمانو باندې ګرځي چې حکیمانو نه دغه شي فارغ شي نو بیا هومیوپیتس پسې شروع شي خراب شي نو بیا چې دی بیا حکیمانو پسې ګرځي هومیوپیتس پسې ګرځي اخره کې چې راورسي نو دومره ډېر زیات شوي چې د هغې لرې کول او د هغې بیا ریکنسټرکشن کول تعمیر نو کول ډېر ګران کاري دا خو ډاکټر صاحب یو خو ګوره پلاسټیک سرجري او دې سره کینسر نو د تاسو دا دواړه بیا د دې تعلق څنګه هغه کوئ ځکه چې د کینسر خو بیله ډاکټراني که نه او ستاسو خو بیله یو فیلډ نو دا هیډ اینډ نیک ریجن چې کوم دی سر او خوله او تالو چې کوم دی دا د پلاسټیک سرجري په ډومین کې د دې جوړښت چې کوم دی چې دا لرې شي که کینسر پکې خدا نه خواسته وشو او دا تاسو لرې کړ نو د هغې جوړښت چې دی د پلاسټیک سرجن په ذمه دی سکویمس سیل کارسینوما ده کینسر دی دا د نسوارو په وجه باندې او بیا چې دی دا ټول لرې شو او بیا ریکنسټرکشن وشو نو شونډه هغه شانتې خو نه ده څنګه چې الله پاک جوړه کړي خو بهرحال داسې شي چې د عام سوشل لایف خپل برقرار ساتي صرف د نسوارو په وجه لکه دا لکه په خپله دا ځان له یو مصیبت کتلی دی بالکل داسې یو شی دی چې دا پریونټیبل دی لکه تاسو د دې مخنیوي کولی شئ چې دغه شي نه ځان ساتئ نور وجوهات هم شته خدا دی چې عام طور باندې زموږ په وطن کې دغه وجه ده نو زمونږ خو ټوله صوبه ده که نه چې تاسو ته خو مریضان راځي د مختلفو علاقو نه نو چې کوم ځایونو کې تماکو کرلی کېږي هلته دا ډېرې یا د نسوارو چې که ریشو کوم ځای کې ډېرې ګلزار صاحب دغه ډېر معلومات خو ما ته به نه چې لکه تماکو کوم ځای کې خلک زیات لکه 400 مردان
د خیبر پښتونخوا د هر ګوټ نه مریضان راځي خو زیات مریضان چې کم زما په دغه کې خیال کې دي هغه د بنو د علاقې نه راځي د میرانشاه د دغه علاقو زموږ د چارسدې د مردان د علاقو نه خلک راځي نو اوس خبر نیم چې لکه دغه سره به څه تعلق وي خو چې کوم ځای کې استعمال زیات دی نو هلته د دې بیمارۍ شره زیاته ده نو چې کله کینسر مریض یا داسې چې کوم دې لیوله پورې راورسي ډاکټر صاحب نو تاسو ورته بیا څه دغه کوئ لکه یکدم خو هغې نه شم هم نشي پرېښودی نو بیا څه چېرته داخلیږي تاسو سره که نه چېرته بل ځای کې داخلیږي هغه چې کله راورسي نو عام طور باندې د کلي اسپتال ته یا د علاقې اسپتال ته لاړ شي هلته بیا ډاکټر ریفر کړي پلاسټک سرجري ته دلته بیا د هغه مختلف ټیسټونه کول غواړي د هغې معلومات کول غواړي چې دا کینسر دی نو تا تر کومه حده پورې تللی دی آیا دی کې نور ځایونه انوالو دي که نه دي چې د دې معلومات وشي نو بیا وله موږ تاریخ ورکو اپریشن یې وشي او بیا د هغې جوړښت چې کم دی نو هغه د ده جسم نه د بل ځای نه غوښه راوچتولي او هلته یې ښودلي چې دغه د دې وجې نه هیډ اینډ نیک کینسر چې ګرافټ یا فلیپس ګرافټ عام طور باندې کار نه کوي ځکه چې دا مریض به تاسو د علاج په دویمه مرحله کې شاټونو له یا ریډیشن له لیږئ نو چې کله ریډیشن ته تاسو ګرافټ مخ ته کې یا داسې نو هغې دپاره فلیپ پکاري چې پراپر کور ورته میلاو شوي او دا ریډیشن یا شعاګانې چې دي چې هغه برداشت کولی شي هغه غوښه خلک دومره تکلیف دی عمل دی خو موږ زموږ خلک په دې په ځان پوهه کي چې دا نشه چې دا د څونه خطرناک حد ته انسان رسوي لکه کینسر چې کوم دی نو هغه ټول د دې نه خطرناک بیماري نه او د نسوارو په خصوصي توګه که موږ وایو نو زموږ په معاشره کې خو پښتنو کې هر دویم کس چې دی هغه نسوار او نسوار ګڼل کېږي ډاکټر صاحب داسې چې هغې داسې سوچ کوي چې دا ټولو نه کمه نشه او بې ضرره نشه او دې سره که موږ هسې یو خبره وتړو که نه ډاکټر صاحب نو مطلب دا دی چې کوم ځای کې موږ تماکو کرو نو موږ کینسر کرو بالکل په پټي بالکل ځکه چې د هغې نه هر څه جوړېږي څنګه چې تاسو وایي نسوار او نسوار چې نو هغې نه بیا مختلف د خولې او د سګرټ او دا ټول جوړ شي ښه جي دغه صرف د دغه دپاره بس ذایقې دپاره به هغه وختي چې کومه خبره وکړه هغه هم لږ بیا نوره خبره خو کوو خو دا خلک چې دا ځان مدیدار کوي او یا چا پوز او غوږ یا دغه د دې دپاره هم علاج ته جي بالکل استیټک سرجري یا کاسمیټک سرجري چې د دام استیټکس خو چې تاسو کلو کې نور خلکو ته پکې بیا ښکاري مدیدار استیټک سرجري مطلب په امریکا کې ہوتا ہے استیټک سرجري وایي ډاکټر صاحب یو خبره تاسو بخښنه غواړم خو دا یو تصویر دی نو دا چې دی نو تاسو وګورئ نو یو سایډ ته مخ چې کم فیټ اټرافي شوې ده چې کم په چربي ده هغه خوړلې شوې ده نو د هغې دپاره موږ د خېټې نه چربي اغشتې ده او دغه مخکې مچولې ده تاسو وګورئ نو دا ډېر فرق یې نشته ده لاندې تصویر چې دی نو دا بیا دا فاینل دی لومبې داسې او بیا داسې دا د اپریشن نه پس دا د سرجري نه پس راوي نو لکه تاسو سره ډاکټر صاحب دی کې زیاتره اسې خلک وایي داسې چې دا ښځې زیاتره کوي سړي هم راځي تاسو سره زیاتره کاسمیټک سرجري زما په خیال نن سبا سړي د ښځو نه زیات فیشندار دي ما چې په ډومبي ځل باندې دا واورېدل چې په پېښور کې د نارینو دپاره یو بیوټي پارلر جوړ شو نو زه ډېر حیران شوم خو چې بیا مې معلومات وکړو نو دا خبره رښتیا وه جی بالکل رښتیا ده نو ښځې هم راځي او نارینه هم راځي او په ټوله دنیا کې چې دی نو د پوز سرجري چې دی هغه په ټاپ باندې د زیات خلک چې دی هغه چې کله کاسمیټک سرجن لځي یا ښکلي کوي بالکل یا چې د هغه څنګه خواهشي او د دې نه علاوه جي خو زموږ په علاقو کې د ټول نه مشهور اپریشن چې کوم دی هغه د وزن د کمولو یا د خېټې د کمولو دی نو ډاکټر صاحب دا خو هم ډېر تکلیف دی عملي چې لکه هغې نه خبره چربي به ترې لرې کول غواړي لایپوسکشن کوي نو هغې سره چربي د هغې سره ډېره ګزاره وشي خو که فرض کا پرهیز نه کوي خوراک څښاک کې بدلون نه راولي ورزش نه کوي نو بیا به وزن زیات شي ښه واپس راځي بیا ډیفینیټلی او زما په خیال خو د دې به قیمت هم ډېر زیات دغه کاسمیټک سرجري چې دنیا کې هر ځای ده هغه ایکسپنسیو ده ګرانه ده بالکل او په خوښه ده که نه او خوښه ده او نو لکه دا کې خو به خامخا بیا خلک راځي چې هغې وس لري د دې کولو یا بیا به تاسو ته دغه کوي نو زیاتره ستاسو پیشنټس چې کوم راځي نو هغې لکه د وزن کمولو تاسو وایي چې د وزن کمولو دپاره راځي خو بیا داسې څه پیشنټ دغه شوي دي چې هغې یو ځل کم کړي دی او بیا یې بس بیا وزن یې یو شانتې ډېر دي داسې ډېر مریضان دي چې د هغې یو ځل اپریشن وشي وزن یې کم شي ورسره او تاسو چې بیا 2 کاله پس وګورئ نو هغې نه زیات وزن سره تاسو وینئ او نو هغې بنیادي وجه دا چې دلته زموږ خاص طور باندې زنانو دپاره
لکه تاسو پېښور وګورئ پېښور د ټول نه زیات ماډرن ځای به وګڼو په خیبر پښتونخوا کې پایتخت دی پایتخت دی دلته چې دی نو دلته د زنانو دپاره نه څه پارک شته نه چې د داسې ځای شته چې دوی پکې واک وکړي نو په کار دا دی چې مطلب دا ضروري څیزونه دي لکه پېښور کې تاسو ماته یو ځای داسې وښایئ چې هلته زنانه ځان له واک کولی شي بالکل ځکه چې په دنیا کې خو چې زنانه دي هغه په کم دنیا کې کم ګوټ کې هغې د سړو ځای ته هم تللی شي واک کولی شي خو دلته خو زموږ چې کم کلتور روایات مطابق خو هغې داسې ځای ته تللی شي چې چېرته سړي نه چې خپل په ارام ورزش کولی شي یا چې تیز ګرځېدل وي یا جسم کولی نو هغه کول لکه واک کولی نو کولی شي تاسو د کلتور خبره وکړه ما ته یوه خبره یاده شوه چې کله موږ په ایډورډز کالج کې سبق وی او په بس کې بتلو نو چې یوه زنانه به راوخته نو 10 کسان به ورته پاسېدل ځای به ورته پرېښوده هغه کلتور رک شوی دی هغه ما خیال دی چې اوس نشته اقدار بدلیږي اقدار وخت سره هر څه بدل شي هسې وایي ډاکټر صاحب چې د کلتور چې دا ډېر ډاینامیک شوی وي د وخت سره دی کې بدلون خامخا راځي په ځای ولاړ نه دی ډاکټر صاحب یو خبره ډېره ضروري ده وختي خو تاسو مونږ دا خبره وکړه چې په زنانو دپاره احتیاط ډېر زیات ضروري دی نو دا خو ټیک شوله خو خبره شوله خو بیا چې کوم بعضې محکمې دي زمونږ چې کوم نارینه کارونه کوي لکه اوس فرض که مونږ وایو چې یاره د بجلۍ چې څوک کارونه واپډه خبره به وکړو که نه اوس ورته پیسکو وایي یا ورته مختلف نومونه وایي نو هغوی چې کار کوي او هغوی ستنې ته خیږي یا پول ته خیږي نو هغوی دپاره خو احتیاط ډېر ضروري دی بلکل هغې دپاره چې دی باقاعده یو او د هغې کیسونه خو د هغې ډېر زیات راځي ډېر زیات راځي او په هغې کې چې بیا کله مونږ معلومات وکړو نو زیات تر بېغوري پکې دغه لاینمین خپلی ځکه چې هغه سره ځان اسانیږي نه بلکل ځان اساني هغه سره ګوره ګلوز شته هغه سره بیلټ وي هغه دپاره نور پریکاشنز شته هغه هغې خیال نه ساتي نه هیلمټ اچوي نه ګلوز اچوي هغه وایي بس هسې لاین بند دی او کار پې کولی شم حالانکې د ایس ډي او صاحب ریسپانسبیلیټي دا چې دا ټول څیزونه چیک کړي چې یاره دوی دا ټول سهولتونه استعمالوي ځکه چې دا د ژوند دپاره ضروري دي او موږ سره هر کال زما خیال دی چې څونه الیکټریکل بنز راځي نو هغې کې 50-60% هغه د وابډې ملازمین چې د بجلۍ سره چې د بجلۍ کم سوځېدل مریضان راځي نو هغې کې د وابډې دغلته هم احتیاط ضروري دی ډېر زیات احتیاط ضروري دی په کور کې احتیاط ضروري دی تاسو که کتلي د بجلۍ سوچونه عام طور باندې لاندې لګېدلي او د هغې کې د لوی بنده ګوته خو نه ځي خو د ماشومانو ګوته پکې تللی شي نو چې هغه په استعمال کې نه د هغې دپاره خپل پلګ میلاویږي چې پکې تاسو ولګوئ چې ماشوم یې ترې لرې کولی نه شي دغه شان دی چې دی نو مونږ نن سبا دا موبایل چارجرز لګولی وي ماشوم راشي په تار باندې چک ولګوي ځکه چې ډېر ماشومان ما ولیدل نو د هغه د خولې دواړه وښکي سوځېدلي دا یو عام شی دی او هغې وجه دغه ده چې تار باندې چک ولګوي دننه پکې تار چې دی هغې کې کرنټ روان دی او هغې سره وسوځي ډېر ماشومان پکې ځان بیلي خو چې کوم بد شي نو هغه بیا دغه پرابلم سره بالکل هغه ډېر سویر مې زموږ کور کې ماشوم ګوته ورکړې وه په سویچ کې نو هغه روغ سورې په ګوته کې شوی و که نه دا دومره لیول پورې ځي دا چې کوم نور سوځېدل دي نو هغه خو تاسو ګورئ چې د پاس نه وسوځي الکتریک بنز کې کمال دا دی چې دی کې کرنټ به ځان له هغه لار ګوري چې په اسانه پکې تیر شي د هغې کې د ټول نه لوی رزسټنس چې کم ورکوي د کرنټ د پاس کېدو دپاره هغه د انسان اډوکې دی نو د اډوکې د پاسه چې څونه پلی او مسلز لګېدلي دي هغه ورسره ختم شي ټول وسوځي ډاکټر صاحب دا اوس یو بل تصویر دی که تاسو په دې دا لږ وګورئ او په دې باندې موږ ته لږ دا چې دی نو پوزه چې ده هغه کټ شوې ده په یوه حادثه کې او د هغه نیزل ریکنسټرکشن شوی دی په دې کې چې دی نو موږ د تندي نه غوښه راوستې ده او د ده پوزه دې جوړه شوې ده نو پاس تصویر چې کم دی هغې کې تاسو ته ښکاري چې د هغه دغه اخرنی دی دا لاندې چې کم تاسو ته دوه ښکاري دا د اپریشن نه پس دی او چې کم پاس دی دا د اپریشن نه مخکې دی صحیح نو لکه دومره حده پورې پکې بدلون راتلی شي خو که پراپر سرجري وشي نو ډاکټر صاحب دې کې هم څه فرق شته چې سرجري به کم ځای نه کول پکار یا څنګه خلکو نه څنګه ډاکټر نه ځکه چې دې خو به ډېر خلک د دې غلط استعمال هم کوي ځکه چې تاسو وایي دې کې ډېره پیسه هم لګي بلکل دې کې چې دی نو لکه زه به دا ووایم چې تاسو چېرته په کور کې یو روشندان هم جوړوئ تاسو د ترکاڼ پوره شجره نسب معلوم کړئ چې آیا دا ترکاڼ واقعي ترکاڼ دی که نه دی هسې ځان ته ترکاڼ وایي خو زمونږ دلته پرابلم دا دی چې مونږ د ډاکټر تپوس نه کوو چې د ده کوالیفیکیشن څه دی دی په دې کار پوهېږي که نه پوهېږي دی کوم ځای کې کار کوي او خپل ځان ورته حواله کړو
سپیشلیټي یې څه ده آیا د ده په سپیشلیټي کې دا کار راځي که نه راځي پلاسټیک سرجن له څه کتل پکار ستاسو په خیال کې چې خو چې عام خلک زموږ ولس پوه شي چې یا داسې ورسره لیکلي یا دا ډیګري لري نو بیا لیکل خو ستاسو خوښه ده او نه په دې وطن کې تاسو نه څوک تپوس کوي چې تاسو خپل نوم تاسو ځان سره څه ولیکل خو اسان یو حل دا دی چې د سرکار هسپتال ته ځان رسوئ د سرکار په هسپتال کې کوالیفاید کس ناست دی هغلته چې دی کویک نشي کېناستی هلته چې دی بغیر کاغذونو بغیر ډیګري انکوالیفاید سړی نشي ډاکټر صاحب دا یو بل تصویر دی که تاسو لږ دا وګورئ که نه دا جی دا چې دی پیدایشي کلیفت دی د لاندې شونډې د لوور لیپ چې دی دا کلیفت دی او د دې اپریشن شوی دی او دغه اوس تاسو ګورئ نو برابر دی لکه دا خوږ شوی را خوږ شوی نه دی دا پیدایشي دی او دې ته په ټیکنیکل ژبه کې ټیزیر 30 کلیفت وایي ډېر کم دی او خو دلته مونږ ولیده راغی نو مونږ اپریشن کړ دا بل دا دی چې بیا هغه د برن یونټ ځکه چې هغه زموږ په صوبه کې نشته دی او بیا ټول خلک کوشش کوي چې جوړ شي نو دغه سره به موږ ته خدای خو دې څوک ناجوړه کوي نه یا سوځوي دی نه خو بیا هم د دغه سره به څومره فایده وشي جي د دغه برن یونټ څنګه چې تاسو وایئ چې صرف دغه مقصد یې نه دی چې لکه خلکو ته د علاج معالجې سهولت راشي د دې برن یونټ مقصد به دا وي چې لکه ډومestic برنز انډسټریل برنز د هغې مخنیوی وشي چې دوی داسې سیمینارز وکړي داسې پوهه خلکو له ورکړي چېرې د دې حادثاتو نه بچ کول څنګه پکار دي څنګه چې زموږ دا خبرې دي څنګه چې بالکل دا زموږ خبرې دي او دغه شانتې زه کله کله دا هم وایم چې پخوا یو پاکستان ټلویزیون و هغه به تا ته د ټریفک اصول هم ښول تا ته به چې دی نو تعلیم بالغان یو پروګرام و پکې ما بله ورځ چې دی نو ټلیفون وکړه پی ټي وي آرکایوز والا ډپارټمنټ ته چې یاره دا پخوا به یو پروګرام کې د تعلیم بالغان پکار ده چې تاسو دوباره شروع کړئ ځکه چې دومره زبردست پروګرام و چې د لویو کسانو چاله به سبق چا به نو ویلی هغې ته به کېناستل او هغې به ترې زده کړه کوله نو زه وایم چې اوس موږ سره تقریبا د 100 نه زیات د 80 نه زیات چینلې دي خو ټولو باندې بس یو شان د پروګرام ټولو باندې یو شان د پروګرام پخوا به چې چا ژبه زده کوله نو خلکو به ورته چې ته د انګریزۍ خبرونه واوره د پښتو خبرونه واوره د اردو خبرونه واوره چې ته تلفظ دې ښه شي انګریزي زده کړې یا پښتو زده کړې اوس چې دی نو زما په خیال هغې باندې څوک محنت نه کوي هغه تلفظ هم خراب شو هغه لیکل پخوا به د لیکوال یو لوی رول په پوره هغه به سوچه ژبه لیکله هغه به سوچه ژبه لیکله هغې نه به خلکو زده کړه کوله ډاکټر صاحب دا یو بل تصویر ګورو موږ دا هم چې دی نو کلیفت لیپ دی د شونډې کلیفت دی اوس په دې عمر کې چې دا ماشوم راځي تاسو له شونډې تاسو ریپیر کوئ دا تصویر چې تاسو بهر چته وښایئ هغې ډېر د حیرانتیا اظهار وکړي چې دا ماشومه تر اوسه پورې بغیر د اپریشنه ګرځېده نو یو خو دلته اویرنس نشته لکه مور پلار ته دا پته نه چې که د دې اپریشن کیږي او دا روغې دي غواړم خو دا هم یو خبره ده د پیسو ټکو خو هم خبرې کوي خو زما خیال چې دغه فیکټر پکې دومره زیات شامل نه دی دا مفت بالکل بلکې زه چې دی نو د دې کلیفت لیپ او پیلټ دپاره یو NGO ده د هغې په دغه باندې وساتت باندې موږ دا اپریشنز کوو د 2006 نه او اوسه پورې او دا ټوټلی فری ده او په دې کې چې دی ماشومان چې کم راشي نو د هغې مور پلار سره کاونسلنګ د هغې د اپریشن تاریخ د هغې چې کم ارتودونټیک ټریټمنټ یي هغه او فالو اپ او ایون کله کله پلار مور چې راشي ړومبې ماشوم وي او کلیفت سره پیدا شي هغې ډېر زیات ګناهګار پریشانه وي او ځان ګناهګار ګڼي ځکه چې غیر چاپېره ماحول کې داسې خلک موجود دي چې هغه ورته وایي چې یاره دا ستاسو اعمال داسې دي چې تاسو له الله پاک داسې ماشوم درکړي نو هغه غریبانان هغه ګلټ ورته فیل کېږي چې یاره واقعي زما به داسې څه قصور کړي چې زما دا ماشوم به داسې راغلی نو هغه په دې باندې پوهیږي چې دې کې ستا څه قصور نشته دې کې د مور څه قصور نشته د پلار څه قصور نشته دا چې دی د قدرت یو نظام دی او دا په دنیا کې هر چا سره کیدی شي او که مرض شته نو علاج هم شته ډاکټر صاحب تاسو د راتلو پی ټي وي نېشنل خیبر پښتونخوا ټایم ته ډېره مننه او انشاءالله چې زمونږ ولس خبر شي دغسې نو بیا به ستاسو کار او زمونږ کار نور هم اسان شي انشاءالله ډېره مننه